د مو عزتمن یوه ضروري مسلې متعلقه مونه خلک پوښتنه کو چې آیا د ذوالحجې میاشت چې کله ولیدله شي ستر عید کومه میاشت ذوالحجه چې د حج میاشت یې ته وایي ستر عید میاشت یې ته وایي نو په دغه میاشت چې کله ولیدله شي یکم ذوالحجې نه ونسه تر د لسم د ذوالحجې پورې چې څه پرې قرباني شوې نه وي نو دا لاس ورځې دغه یو سړی چې چا قرباني کړې وي آیا دغه د خپل ویشتون او ورسره خپل نیکي نه کټ کوی شي که کټ کوی نه شي د مو عزتمن د میش فقهای کرام کتبي شي لیکلي دي دا لیکلي دي که چیرې په یو سړی د قربانۍ اراده وکړو قرباني وکړه د یکم ذوالحجې نه مخکې دا خپل ویشتون کاټ کو خپل نیکي نه د کاټ کو دا د پیغمبر علیه صلات وسلام مستحب عمل ده خو چې کله قرباني وکړو نو د یکم ذوالحجې نه ونسه تر د لسم د ذوالحجې پورې څه پورې چې عید قرباني ونډه ذبحه کړې نه وي قرباني کړې نه وي دا مره پورې دا خپل نیکي نه ورسره خپل ویشتون نشي کټ کوی دا پیغمبر علیه صلات وسلام سنت اعمال دي نبی علیه صلات وسلام مستحب عمل ده خو بل د مو عزتمنې که ما به چا داسې وکړل قرباني وکړه اراده د قرباني وکړه یکم ذوالحجه روغله میاشت ولیدله شوه دې نه بعد دا ورچک شو په دویم د ذوالحجه یا په دریم یا په څلورم په د لاس پیښې د خپل ویشتون کاټ کړل خپل نیکي نه کاټ کړل د مو عزتمنې څه متعلق علما څه ویلي دي دې متعلق دغه مسله دو چې قرباني د مو عزتمنې شوې دو یو مستحب عمل ده چې پیغمبر اسلام خوښ کړی ده او نه پاتې شو قرباني کیږي نو کوشش په جار دغه دو چې میژ دا نه کټ کوي د لاس ورځې چې څه پرې میژ قرباني ذبحه کړې نه وي دومره پرې میژ به نه کټ کوي چې کله میژ قرباني ذبحه کړي لاس ورځې بعده په ستر عید په ورځ باندې نه بعده چې کله قرباني وکړو دې نه بعده بیا ویشتون نه کټ کوی شي نیکي نه کټ کوی شي نو دا مسله ضروري مسله ده د مو عزتمنې ونډه ورسره کیږي په یو سنت او مستحب عمل انسان نه پاتې کیږي نو الله د میش ته د عمل توفیق نصیب کو واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए